او یهود او نصارا نن سبا اهل کتاب یهودیان او نصرانیان نه دي سوچه کافر دي او څوک چې د دې سوچو کافرو سره اتحاد کوي دغه سوچه کافر دی. دا کومه خبره ده؟ فساد په ځمکه کې شروع کړه. الله ته فساد مکوئ نو دوی مصلحون موږ اصلاح کوو. نو اوس ګوره ته وایه الکه د یهودو د ایجنټانو سره د هغوی سره مه یو ځای کېږئ، د هغوی سره موحده او اعلان مه کوئ. دی وایي نه مونږ خو صلح راولو، مونږ خو اصلاح کوو د قومو، دا خو مونږ خلک برابرو، دین په خپل ځای او دنیا په خپل ځای. مونږ چې د یهودو د نصرانیت سره اعلان کو د هغوی سره موحده کو نو دا مونږ څه کوو؟ دا خو مونږ اصلاح راولو. دا پوهانو یهودیانو او بني اسرائیلو نصرانیانو وایي مونږ خو دې خلکو اصلاح کو او اصل کې خلکو څه کو؟ فساد کو. نو فساد یې شروع کړه. اوس که د دنیایي معاملاتو دپاره یو سړی د یهودي یا نصراني سره اعلان کړي او د هغه سره یو ځای کېږي او د هغه سره موحده کوي نو دا داسې دا چا چې سره موحده وکړه دا هم دغسې یهودي دی. چا چې سره موحده وکړه دا هم دغسې یهودي دی او دی فساد کوي په ځمکه کې. دا دین او دنیا دا یو څیز دی. دا دنیا به په دین باندې چلول غواړي، نه کې دین به په دنیا باندې چلی. دا خلک اوس څه کوي؟ وی مونږ اسلام راولو لیکن مونږ د یهودو او د نصرانیانو سره مونږ څه کوو؟ اعلان کو د هغوی سره موحده کوو. نو چې د هغوی سره موحده وکړو د اسرائیلو سره نو مونږ به څه وکړو؟ مونږ به په دې ملک امن راولو. ده زمونږ په ملک کې چې دی کم سهولیات او یا کم څیز پکې نشته نو هغه مونږ د بار نه راپراهم کړو راغواړو. نو مونږ ته به بیا اسرائیل څه نه کوي؟ مونږ وارې بس څیز نه بندي کړي د باندې که نه هسې د باندې ګراني راغلې ده که الله یې لږه نوره راولي چې دا ټول خلک قلار شي. دا وړه خو زمونږ په خپل پاکستان کې کېږي که دا مال د انډیا نه راځي. نو چې د انډیا نه راځي وړه یې راته په خپل ملک کې ګران کړه چې د اسرائیل نه چې کوم شي راځي یا دې هم ګران کړي که نه. خو موحده دې نه کوي د چا سره؟ د یهودو او نصرانیانو سره. چا چې د یهودو سره موحده وکړه او د هغوی سره اتحاد وکړو دغه سړی هم داسې یهودي دی لکه څنګه چې هغه دی. چا چې د اسرائیلو سره وکړو اتحاد نو دغه سړی هم دغسې اسرائیلي دی لکه څنګه چې هغه دی. او یهود او نصارا نن سبا اهل کتاب یهودیان او نصرانیان نه دي سوچه کافر دي او څوک چې د دې سوچو کافرو سره اتحاد کوي دغه هم سوچه کافر دی. دا کومه خبره ده چې زه د سپي په کم چټ کې خوري نو هغه به د سپي دپاره پاکي او زما دپاره به څښای او چې دی د زما دپاره به پاکي او د سپي دپاره به څښای. دا به کوم ترتیبي؟ یهودیت چې دی دا د یهودي دپاره هم څښا دی او د مسلمان دپاره هم څښا دی. اسرائیلیت چې دی دا د مسلمان دپاره هم پلید څیز دی او د اسرائیلي دپاره هم پلید څیز دی. کم څیز چې د اسلام نه هټ کړي او ناروا دا به د مسلمان دپاره هم ناروا. نو اوس ګوره د اسرائیلو د غیرو سره موحده کول د هغوی سره اتحاد کول څنګه چې نورو له ناروا دي داسې مسلمان له ناروا دي. څنګه چې ورسره یهودي کافر شوی دغسې ورسره دا مسلمان هم کافر شوی. نو دوی څه کوي؟ دوی کوشش کوي په ځمکه کې چې فساد خور کړي.